ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای چې د اخر د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلی چې تر اوسه پورې څومره انسانان پیدا کیږي او کم پیدا شوي دي او کم به تر قیامت پورې پیدا کیږي، دغه رنګې جنات، دغه رنګې ملایکې، دغه رنګې ټول حیوانات او دا ټول په یو قطار کې ودرولی شي، نو د الله پاک جل شانه د نظر او د الله پاک د لیدلو دغه د ذات احاطه نشي کولی، یعنی الله پاک نشي لیدلی. د ټول چا ته چې الله پاک سترګې ورکړي دي د لیدلو قوت یې ورته ورکړلی، نو دی الله نشي لیدلی او الله دا ټول سترګو والا لیدلی شي. نو دلته کې د رؤیت د باری تعالی مسله عمراله چې الله پاک جل شانه دیدار به کیږي او کو به نه کیږي. دنیا کې کیږي چې تشوي دی چې د الله پاک دیدار کړی دی او کو نه دی کړی. نو د ټول اهل سنت والجماعت داغي عقیده دا ده چې په دنیا کې د الله پاک جل شانه دیدار دا ممکن دی، خدا مشکل دی، سو کولی نشي نه چا کړی دی. ځکه حضرت موسی علیه السلام سوال کی رب ارینی، الله پاک ما تخپل زیارت او خپل دیدار وکا. الله جل شانه تو فرمایل لن ترانی، ته بالکل ته هرگز چې کوم نه مانی شي لیدلی. د موسی علیه السلام غوند جلیل القدر پیغمبر دا د الله پاک د لیدلو طاقت نه لري، نو عام انسانان او پیریان به د الله د لیدلو طاقت ولري. نو دنیا کې څوک د الله پاک جل شانه د ذات دغه دیدار نشي کولی، الله څوک نشي لیدلی په دنیا کې. خو دلته کې د دې نه سوال پیدا کیږي چې ممکن دی، ځکه چې پیغمبران د ناممکناتو دغه سوالات نه کی. نو پیغمبر چې سوال کو چې رب ارینی، الله ما تخپل زیارت وکړو، زیارت ممکن دی خو مشکل دی. سمانا څوک لیدلی نشي، ممکن دی چې الله وکي خو څوک کولی نشي، مشکل دی. دا طاقت په انسان کې نشته دی چې د الله پاک جل شانه تجلیات برداشت کی. نو دنیا کې نه کیږي. البته د آخرت په اعتبار سره نو د ټول اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د الله جل جلاله دیدار به په جنت کې کیږي، په قیامت کې به کیږي. خوارجو هغه وی چې د الله جل جلاله دیدار دا به بالکل نه کیږي، نه دنیا کې نه آخرت کې. موږ ورته غلطه ده، قرآن نم ثابت دی او دغه رنګ د نبی علیه السلام د متواتر احادیثونه ثابت دي چې د الله جل جلاله دیدار بکیږي. دغه رنګ د اجماع د امت نه ثابت ده چې د الله جل شانه دیدار بکیږي، خو دنیا کې نه آخرت کې. دنیا کې څوک الله نشي لیدلی. البته کو څوک دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې الله پاک جل جلاله سره دیدار کړی دی، الله سره ملاقات کړی دی. نو پای کوم اختلاف دی. حضرت عائشہ رضی الله عنها او حضرت ابن مسعود رضی الله عنه، حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی فرمایي چې نبی علیه السلام برتل دی، خود الله پاک رؤیت ورته نه دی حاصل شوی، الله یې نه دی لیدلی. او دغه رنګ ابن عباس رضی الله عنه، حضرت انس رضی الله عنه او حسن بصری رحمه الله دی فرمایي چې نبی علیه السلام د معراج په شپه باندې د الله سره دیدار کړی دی، الله یې لیدلی دی. نو الله کو لیدلی هم وی نبی علیه السلام په خپل سترګو مبارکو، نو هغه په دنیا کې نه دی، ځکه چې د دنیا دا جهان دا د اسمانونو نه چې کوم دی حسابېږي، د اسمانونو نه بره دا بیا د آخرت مقام حسابېږي، دا د آخرت جهان حسابېږي، دا بیا دنیا نه حسابېږي. نو نبی علیه السلام دنیا کې د الله دیدار نه دی کړی، په شپه د معراج کې کړی دی، خو هغې کې جنتونه هم لیدلي دي، دوزخونه هم لیدلي دي. نو هغه د دنیا مقام نو بلکې د اسمانونو نه بره او د اسمانونو نه بره د آخرت مقام دا شروع کیږي. نو ټول اهل سنت والجماعت وی چې الله پاک جل جلاله په دنیا کې خو چاته دیدار نه کوي، ځکه دنیا کې د انسان په سترګو کې هغه طاقت الله نه دی کېښودلی چې دی الله وویني او برداشت شي. یو تجلی چې حضرت موسی علیه السلام ته په کوه طور باندې وغورځوله، نو هغه غر چې کوم دی ریزې شو، هغې برداشت نه کړل. موسی علیه السلام بېهوشه شو. چې موسی علیه السلام یې نشي برداشت کولی، نو موږ به څه برداشت کړو. نو دنیا کې د الله دیدار دا مشکل دی، دا څوک نشي کولی. البته آخرت کې به الله جل جلاله خپل دیدار خلکو ته کوي، مسلمانانو ته به کوي. د قرآن مجید نوم ثابت دی، وجوه یومئذ ناظره، په هغه ورځ باندې به ډېر مخونه تر و تازه وي، الله ته به ګوري.
الله دیدار بکی. قیامت پر ورځ به ډیر مخونه دسی وي چې دا به تر او تازه وي او خپل رب ته به ګوري، خپل الله ته به ګوري، د الله دیدار بکی. بل ځای کې الله فرمایي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، د کافرانو په باره کې چې بېشکه دوی نه به خپل رب په دغه ورځ باندې پټ کړي شي. الله به ورته خپل دیدار د کافرانو ته ونه کوي، د کافرانو ته به خپل دیدار په ورځ د قیامت ونه کوي. نو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې کله د کافرانو د معصیت د وجې نه، د هغوی د ګناهونو د وجې نه الله هغوی د خپل لوی نعمت نه محروم کړل، خپل ځان یې پټ کړو، الله ورته خپل ځان ونه ښو. نو د دې چې کوم مقابل خلق دي مسلمانان چې هغوی د الله فرمانبرداري کړي، الله یې رضا کړي، نو الله به دغه خلکو ته د خپل نعمت ورکوي. یعنی د کافرانو باره کې خو الله فرمایي چې دوی ما د خپل نعمت نه محروم کړل، د خپل دیدار نه، د دې نه مې ځان پټ کړو. د څه د وجې نه؟ د هغوی د کفر د وجې نه. نو مسلمانانو خو کفر نه دی کړی، نو دا نعمت په مسلمانانو ته میلاویږي. امام شافعي رحمه الله فرمایي آخرت کې به نبی علیه السلام یو پیرا 14 سپوږمۍ د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ټول ورته کتل. نبی علیه السلام ورته وفرمایل څنګه چې تاسو د 14 د سپوږمۍ د ټول په یو میچ باندې ګورئ او چاته صدقت او مشقت نه محسوسیږي او تاسو ته د سپوږمۍ عیانا ښکاري، نو دک شانو په جنت کې الله رب العزت تاسو ته عیانا ښکاري او تاسو به د الله په دیدار کې څه قسمه مشقت نه محسوسوي. هر سړي ته به الله رب العزت ښکاري. او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې د جنت یو خاص درجه ده، بعض د درجه مسلمانان به سار او ماښام د الله دیدار کوي. او جنت کې به الله رب العزت مسلمانانو ته فرمایي، جنتیانو ته چې تاسو څه غوښتل هغه مې درکړو، ستاسو څه بل څه خواهش ته دی؟ مسلمانان به یا الله پاکه تا مونږ د جهنم نه خلاص کړو، د هغې نه دې راته نجات راکړو، جنت ته دې راوستو، قسم قسم نعمتونه دې راله کړل، بل به کوم نعمت چې ته به موږ له راکړي. فوراً به الله جل جلاله د خپل ذات مبارک نه فردي لري کړي. او چې کله مسلمانان ورته وګوري نو دا به د ټولو نه لوی خوشحالي په جنت کې. بعضې مسلمانان به دا ارزو کړي چې الله پاک زموږ د جنت کې تا موږ له څومره نعمتونه راکړي دا ټول واخله، خو یو پیر بیا موږ ته دیدار وکړه. نو د هر سړي د اعمالو مناسب به الله دیدار کړي. د عامو مسلمانانو هغوی ته به د جمعې په ورځ الله خپل دیدار کوي. د هر سړي به خپلې خپلې صوفې خپلې خپلې کورسۍ وي، څوک به د نور په کورسو صوفو باندې ناست وي، څوک په د سرو زرو په هغې، څوک د سپینو زرو په هغې، او د الله دیدار له به ځي. او چې کله د الله دیدار وکړي دغه مسلمانان واپس راځي، دوی به ډېر زیات ښکلي شي، ډېر بهترین او ډېر شکلونه به ډېر زیات ښکلي شي چې کور ته راشي بیبیانې به د هغې نه زیاتې ښکلي شي. نو دا ټول خلک به د الله جل شانه دیدار کوي، جنت کې به کوي، قیامت کې به کوي. دنیا کې نشي کولی، دنیا کې هغه طاقت او قوت د انسان په دماغو کې په سترګو کې الله نه دی اچولی چې دی به الله وویني. قیامت کې او په جنت کې به ورله الله رب العزت دا قوت او طاقت به کې ورواچي، دی به د الله دیدار کولی شي. البته د الله رب العزت د ذات احاطه دا به چې کوم دی نشي کولی. مطلب د الله ذات ټول نشي راګیرولی، بس الله به د خپل دیدار وکړي، خو ټول ذات د الله رب العزت هغه څوک نشي راګیرولی، ځکه د الله رب العزت ذات دا لا محدود دی او د انسان ذهن دا محدود دی. نو لا محدود چیز او دغه رنګ د انسان نظر دا محدود دی، د الله ذات لا محدود دی. نو لا محدود چیزو هغه په محدود چیز کې نه راځي. نو د الله ټول ذات هغه احاطه نشي کولی. البته الله رب العزت مو د خپل دیدار د خپل شان لایقه مطابق دا په قیامت کې هم کوي او په جنت کې به هم کوي. نو دا د رؤیت د باری تعالی مسله وه. الله رب العزت نه هیڅ چیز په مخ ته ځمکه باندې دا پناه نه دی. د کائنات ذره ذره دا د الله رب العزت نه فنا نه ده. د کائنات ذره ذره الله ته ښکاري، الله د خپل شان مطابق ویني. نو دا د الله یو خاص صفت دی. یو صفت دا دی چې الله هیڅوک نشي لیدلی دنیا کې، الله هیڅوک نشي لیدلی، داسې بل یو څیز نشته هغه هیڅوک نشي لیدلی. او الله ټول خلق لیدلی شي، ټول نظرونو والا د کائنات په ذره ذره باندې الله پاک خبر هم دی او الله پاک لیدلی هم شي. نو دا د الله خاص صفتونه دی، په دې کې سره مخلوقو شریک نشته. داسې دنیا کې نه مخکې پیدا شوی دی نه به وروسته څوک پیدا شي چې هغه د کائنات ذره ذره ښکاري.